چې کوم دی نو د عبادت په لحاظ سره اهم دي او اهمیت د عبادت د هغې وجه څه ده؟ د هغې وجه دا ده چې په دې شپو ورځو کې چې کوم دی نو د ذوالحجې لومبنۍ عشره دا لومبنۍ ورځې الله جل جلاله غوره ګرځولي او ځکه غوره ګرځولي چې په دې کې یو عمل را روان دی چې هغې ته وایي حج. دا بهترین عمل دی. هغه تقریبا چې کوم دی د 8 ذوالحجې نه شروع کېږي تر 12-13 ذوالحجې پورې. دویم پکې د عرفې ورځ را روانه ده او د عرفې ورځ چې کوم ده هغه هم ډېره زیاته بهترینه د عبادت نه ډکه. او درېیمه چې کوم دی نو په هغې کې قرباني ده چې کوم د ابراهیم علیه السلام سنت دي او هغه چې کوم دی په دې امت باندې او د صاحب نصاب خلکو باندې څه دي واجب ده چې هغه به دا کوي. نو دا الله جل جلاله په دې ورځو کې چې کوم دی څه دي دا را جمع کړي. هغه د لومبنۍ عشره کې او په دې لومبنو ورځو کې چې کوم دی نو هغه را جمع شوي. نو ځکه دا ورځې د عمل په اعتبار سره ډېرې بهترینې غوره دي. یو خو دا ده چې په دې کې الله دا غټ غټ اعمال نو دا ورځې کې دې کې نفل کول، روژه نیول، په دې کې چې کوم دی نو صدقات ورکول، په دې کې ذکر او اذکار کول، درود شریف دا عمل کول دا ډېر بهترین دي. لږې ورځې دي انسان چې په دې عمل حضور پاک علیه السلام فرمایي وایي دا لس ورځې چې کوم دی نو دا د عمل اعتبار سره ډېرې غوره دي. بهترین او خوش قسمته خلک هغه دی هغه زنانه هغه نارینه چې هغه په دې کې د ذکر اذکار د نوافلو پابندي وکړي، د اعمالو پابندي وکړي، د روژې ونیسي یا چې کوم دی نو په هغې کې داسې چې کوم دی صدقات خیرات ورکړي. ځکه الله جل جلاله په ورځو کې لس دا ورځې ډېرې بهترینې ګرځولي. او بیا بعضې علما وایي چې د رمضان المبارک شپې او ورځې چې کوم دی نو هغه ډېرې غوره دي. نو د دې دواړو په مین کې چې کوم دی مولا علي قاري صاحب هغې چې کوم دی په مرقات کې په دې کې یو څه کړی دی تطبیق کړی دی. تطبیق دا دی وایي الله د رمضان اخیرنۍ عشره د شپې په اعتبار سره هغه لس شپې غوره ګرځولي. د هغې وجه دا ده چې په هغې کې لیلة القدر شپه ده. او د ورځې په اعتبار سره الله د ذوالحجې د لومبنۍ لس ورځې ګرځولي دي. د هغې وجه دا ده چې حج هم د ورځې عمل دی، قرباني د ورځې عمل دی، عرفې میدان چې کوم دی نو هم د ورځې عمل دی. نو په دې کې الله جل جلاله دا ورځې چې کوم دی د عبادت په لحاظ سره دا ډېرې غوره ګرځولي دي. او په رمضان کې اخیرنۍ عشره چې کوم ده نو هغه د عبادت په لحاظ سره چې کوم دی نو څه ده د شپې د هغې ډېرې غوره ځکه هغې کې لیلة القدر دی.